बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नन ओवम د अक्टूबर د میاشتې اووم تاریخ دی په نننۍ ورځ د نن 18 کاله مخکې چې کوم دی په افغانستان باندې امریکې او انټرنیشنل فوجونه رالل او حمله وکړله یا قبضه وکړله هر یو خبره چې کو خو نن د هغې 18 کاله وشو دا 18 کاله چې کوم دی په افغانانو باندې کوم جهنم کې تیر کړه ما په خیال د دې هر چاته پته ده لږ مونږ وګورو نو د سور ریولوشن چې کوم د 1979 یعنی د 1981 نه تر ننه پورې چې کوم دی افغانان په اور کې یو قسم له په دوزخ کې اوسي خبره دا ده چې افغانستان باندې د دونه اوږد جنگ د دې ذمہوار څوک دي ما په خیال نن مقرره کړی دي چې کم از کم افغانان لږ دې ته وګوري هسې خبرې خو مونږ ډېرې کوو که مونږ پښتانه یو که عادي چې په وطن مین یو په ځمکه مین یو په خاوره مین یو دا ټولې خبرې دي دا ټولې کیسې دي که چېرې واقعي افغانان په وطن مین وي نو راځئ چې لږ شروع کړو چې د 1981 کوم سور ریولوشن کوم جنګ شروع شو د هغې نه پس د 1989 پورې یعنی دوه کم نوي پورې یو کم نوي پورې چې کوم حالات وو دا چا وکړل سویټ یونین هغې په هغه ټایم کې چې کوم دی حالات څه د افغانستان د 1993 نه پس د 1981 پورې چې کوم حالات وو په هغې ذمہوار څوک هم دغه افغانانو یو بل سره جګړې کمیونست خلکې وجه او پرچمې وجه او مسلمان وجه او مجاهد وجه او دا اسلامیست او دا غیر اسلامیست او کله سیکټری اتنیکی خبرې وي نو دغه دوران کې روس راغی ښه راغی بد راغی په هغه ډسکشن کې نه پرېوځو خو د روس خلاف چې کوم دی یو وړه طبقه راپاڅېدله هغه ټایم سره د اسلام په نوم باندې پاکستان ته رالل پاکستان کې ټریننګ وشو امریکې پیسې ورکړه سوال مې دا دی چې په هغه وخت کې هم او زه به ځکه وایم چې هغه جهاد نو که جهاد ونه چې کله جهاد ختم شو نو زموږ د دغه مشرانو افغاني مشرانو کرکټر سو په هغې هم لږ سوال پکار دا سوچ په افغانان کې نن ډېر افغانان زه ګورم چې بیا دې جنګ ته لمن وخي د امن خلاف دي ولې خلاف دي د هغې باره کې به هم خبره کوو خو هغه ټایم کې دې افغانانو د مذهب په نوم باندې د پاکستان په شا باندې د امریکې په شا باندې د نورو او سعودي عرب دیو له پیسې ورکولې ورځه او ویشته به څوک خپل افغاني مشر خپل افغاني ځوان خپل افغاني زنانه او بدقسمتۍ ته ګوري چې خپلې افغانانې به ښځې مونږ ځان ته پښتانه وایو افغانان وایو ډېر د غیرتي قوم یو هغه به چې کوم دی دغه به یې جوړه کړې وینځې به یې جوړه کړې له مال غنیمت کې به یې راوستې کله په عربیانو خرڅوه او کله په انګریزانو خرڅوه هغه سلسله 10 کاله مونږ چې کوم دی 10 لکه افغانان چې کوم دی په دغه جنګ ښکار شو او په لکونو پکې زخمیان شو په لکونو کورونه تباه پلونه تباه سکولونه تباه هسپتالونه تباه مونږ ویل چې جهاد ختم شو په 1981 کې چې کوم دی د جنواري کاڼو شو مجاهدین مونږ ویل چېرې دا خو د اسلام په نوم باندې کړی واقعي مونږ ته خلک چې هغه ټایم کې سکول به مو وې مونږ ویل دا خو ډېر پاک او دا خلک دی هغه چې څنګه راغلی بیا د هغوی خپلمنځي جګړې شروع شولې نو چې لږ څه کسر د روس د حملې نه پس پاتې شو سو کال جهاد نه پاتې شو هغه دا مجاهدین صاحبان چې کوم دی په خپلو کې ونښتله یو طرف ته ګلبدین حکمتیار صاحب بل ته احمد شاه مسعود صاحب دواړه د یو کیم خلک دواړه د حزب اسلامي د جمعیت اسلامي خلک چې کوم دی ونښتله او په کابل کې چې کوم کورونه یا کمې ودانې د روس د جنګ نه پاتې وې هغه دوی تباه کړه 50,000 بېګناه افغانان دوی ووژل څومره کمیونستانو په وخت کې وژلي شو څومره د جهاد په نوم باندې وژلي شو هم د هغې نه هغه همره چې کوم دی دې مجاهدینو په خپل جنګ کې د کرسۍ دپاره یو وایي چې زه به وزیر دفاع یم بل وایي زه به وزیر اعظم یم بل وایي زه به صدر یم لکه زه ځکه وایم چې دا جهاد نو دا د نورو خلکو په ټیکه باندې راوستی شو چې افغانان یې پرې ووژل که هغه پاکستان یې په شا ولاړو که هندوستان یې ولاړو که ایران یې ولاړو که هر څوک یې ولاړو خو خبره د افغان میدان جنګ افغانستان ټوپک د افغان په لاس کې ولې هم پې افغان صرف دا وه چې پیسې د نورو خلکو وي کله مجاهدین راغله د مجاهدینو نه پس بیا د طالبانو وخت راغی طالبانو دغه 15 کاله تېر کړل د خپل سټایل کې وي امن مونږ راوستی دی امن سو ښځې وخل رټل خلک په مونځ باندې وخل په دې باندې د اسلام په نوم باندې چې څومره ظلم د طالبانو نه کېدی شو هغې د دې افغانانو سره خو دې افغانانو یوه ورځ هم په امن کې نه ده تېره کړې لکه عجیبه خبره ده خو تر ننه پورې زه دا وایم چې عقل ځای نه دی راغلی زمونږ خپله باندې مونږ پاکستان هم سره تباه شو د پاکستانیانو هم عقل نه دی راغلی د هغې نه پس 9/11 شو اوس دې ته ګوره 9/11 چېرته شوي دی په امریکا کې کړی چا دی عربیانو پلانینګ یې کوم ځای کړی په جرمني هیمبرګ کې هلکه جګړه د جرمني نه لاړله عربیانو پلانینګ وکړو او بدله د چا نه اخلو د افغانانو نه وی دلته کې القاعده لکه چېرته چې پلانینګ کړی دی هغه تپوس د چا نه چې راغلی دي نه راله په افغانستان کې جنګ شروع شو تر ننه پورې هغه جګړه روانه ده
اوس چې خبرې کېږي د خبرو اترو نه یو طبقه بل وګوره طالبانو که د پاکستان په شا ولاړو که امریکې په شا ولاړه و د جهاد هغه ټیم کې د روس خلاف جهاد نو پیسې امریکې ورکولې بیا د امریکې خلاف جهاد دی پیسې روس ورکوي نن اسلحه ایران ورکوي افغانانو له پیسو له روس ورکوي سپورټ سیاسي د چین دی ورسره پاکستان دی ورسره نور ملکونه دي هغه ټول لګیا دي هلته کې چې کوم دی بل لکه په دې اګست په میاشت کې ویل کېږي چې تقریبا 280 امریکایانو چې کوم دی حمله په عامو افغانانو باندې ایریل بامبینګ کړی د هوا نه چې کوم دی بمونه راغورځا کړی دي په دې کې خو هم انسانان لاندې ګړي بيزي خو نه دي مړه مسله څه ده زه دا ویل غواړم چې دا اوس موقع راغلی چې کم از کم اوس خو زموږ د افغانانو وروڼو له مشرانو له دې سیاستدارانو له دې جهادي مشرانو له لږ سوچ پکار دی چې دا 40-50 کاله د افغانستان مونږ بچا او الزام بچا لګو کله په پاکستان کله په هندوستان کله په ایران کله په سعودي کله په امریکا کله په بل لږ سړی خپل ګریوان کې مګوري چې دا 13 کاله که طالب له وسله چا ورکړي که مجاهد له وسله چا ورکړي که کمیونست له چا وسله ورکوله بیا که نن د سرکار باندې دغه غله وسله څوک ورکړي افغانستان نه د اسلحې یو ډیری جوړ شوی دی په هغه ټیم کې د روس خلاف جګړه افغانستان میدان جنگ ټوپک د افغان په لاس کې ولي پی افغان بیا د امریکای خلاف تلسکنې جګړه ټوپک د افغان په لاس کې ولي پی افغان او میدان جنگ افغانستان که د پاکستان پیسې ورکړي که ایران ورکړي که روس ورکړي که چین ورکړي لږ زه دایم چې ننم چې خبره روغې ته 13 کاله پس روانه ده نو ننم یو طبقه ده چې هغوی د دې شي خلاف دی دا کومه طبقه ده دې هم لږ سوچ پکار ده هغه طبقه ده زه ځکه وایم چې د افغانان خپله باندې افغاني سړی لږ خفه شي چې د دوی نه د وطن سره مینه شته نه د خپل افغاني سره مینه شته دوی چې څومره زر کېدی شي دا وطن پرېږدي او بیا چې بهر کینی په یورپ کې په کینیډا کې په امریکا کې د هغه ځای نه بیا لګي په سوشل میډیا باندې او جنګ پکار دی او دا پکار دی او دا وجل پکار دی او دا وجل پکار دی په دوی بمونه ارتاو کې اټم بم بیا لکه دا مسئلې دلته کې وجل کېږي څوک 99% ټول افغانان خو نشي تللی 99% افغانان چې کوم دي هغه په دې کې وجل کېږي او جنګ لمن هغه خلکو ته وخی چې په خپل بچیم بوتلی یورپ ته امریکا ته کینیډا ته هلته کې سکولونه وي هلته کې مزې کې خو بم د افغانانو دپاره غواړي دا او غواړي هم افغانانو زه ځکه د ننني دغه کې وایم چې خلکو مو ډېر بدنام کړ کله په پاکستان الزام په امریکې په برطانیې په هر چا مو لګو لږ خپل ګریوان کې د نننۍ ورځې په مناسبت سره کتل پکار وي چې افغانان وګوري چې دا ملک چا تباه کړ دا افغانان کې نن کومه طبقه ده په دې کې میجارټي هغه خلک دي چې بریفکیس سره راغلي دي صرف حکومت له او دا خلک نه غواړي دې کې صرف ډاکټر عبدالله صاحب شو کرزی صاحب شو دا خلک دي چې دوی د ملک نه بهر نه دي تللي ټیک ته جهاد یې کړی هر څه کړی خو په دې ملک کې دننه کړی دي تباهي کړی ده هر څه چې کړي دي دا بهر نه چې بریف کیس سره انکلوډینګ ډاکټر اشرف غني صاحب 15 کاله پس هغه افغانستان ته راغی د دې ټولو خلکو فیملی نن هم د زویم چې څومره په حکومت کې دي 99 د دې خلکو فیملیز بچي چې کوم دي په کینیډا یورپ او امریکا کې دي او دلته کې دل راغلي چې پیسې وګټه کرپشن وکړه نه په افغانستان کې کرپشن ختم شي تر څو چې دا خلک دلته کې واکمني نه بدلته کې چې کوم دي جنگ ختم شي تر څو چې دا خلک دلته کې واکمني دا جګړې به د بل به پیسې راځي دوی به بهر وړي خپل بچو له په تعدل کې به عام افغاني وجلګي نو زه دا وایم چې نن کوم ورځ دا په دې مناسبت سره لږ زمونږ د افغانانو لکه هغه په هر ځای کې ناست دي ته خپله کښېنه امریکا کې هم کښېنه یورپ کې کینیډا کې اسټرالیا کې کښېنه خو خدای ته وګوره د افغان لپاره د امن دعا وغواړئ خپله چې افغانستان کې د بریف کیس سره کوم خلک راغلي دي دوی هم پکار دي چې بس ډېره وشوله یار 50 میلیونه چې کوم دی ډالره اوس هم د افغانستان نه نارکو ټریډ دی په دې کې 10 میلیون ډالر واپس افغانستان ته راځي دا څوک چېرته وړي دا خو څوک یې کوي که نه جنګ ته لمن څوک وښي که پاکستان یې په شا دی که ایران یې په شا دی امریکا روس جرمني هر څوک یې په شا دي خو لاس خو د افغان دی ټوپک پاکستان ورکی امریکا ورکی ایران ورکی سعودي ورکی څوک چې ورکی خو اوږه د چا د افغانستان مخامخ ټارګټ څوک دی افغان ځمکه د څه د افغانستان سکول د افغانستان هسپتال د افغانستان لاره د افغانستان لږ سوچ پکار دی چې یاره نننۍ ورځ په مناسبت سره خدای ته دعا کوو لږ افغانانو لم پکار دی چې په خپل افغان باندې رحم پکار دی خدای دې وکړي چې دا ورځ چې کوم دی 9 اکتوبر چې کوم دی دا بیا رانشي بیا راځي نو چې افغانستان یو بل شان افغانستان